د ملکن خاوره هغه خوشنصیبه خاوره ده چې الله پاک پرې د موسمونو په سیر لویه پیرزونه کړې ده. نن سبا په ملکن هغه سپلخیزي نظارې په ګډا دي کومې چې د ډوب سپلي غمازي کوي. غر او سما د رنګارنګ ګلونو نه ډکه ده. د سپلي په دې ګلورین موسم کې چپې چپې شنه فصلونه او جول جول رنگین ګلونه د دې موسم ښایست یو پد بکوي. د دې موسم مشهور ګلونه ریدي، ګلي نرګس او غانټول د ستاینې وړ دي. په دې موسم کې پمړو جذبو کیسه پیدا شي. خمار مازیګر د دې سپرلی د ښایستونو رهبري کوي. سپرلی خو مین سیدار چې انسان چې کوم طبیعت دی نو هغه چې ډاینامیک دی. د دې وجې نه انسان چې کله د ګلونو ته ګورو، د شنه ماحول ته ګورو، چاپیره چې کوم د څه ښکاري د په ذهن باندې ډېر مثبت اثرات دغه کېږي. ماشاءالله ډېر موسم بهار خو یو ډېر ښکلی موسم دی او دلته کې ځای په ځای مونږ ګلونه یینو او شنه شنه باغونه یینو او خپل مرګرو سره راغلي وو د دې موسم انجوای کوو. په دې موسم کې د ګلونو سره مختلف قسمه لولکۍ بڼیږي. د دې نه علاوه ګبینه مچۍ هم په دې موسم کې د دغې موسمي ګلونو نه خواږه راټولوي او بیا دغه خواږه د شاتو په شکل کې د عام ولس د ښېګړې په کار راځي. د لولکو، پرپرکو او غاڼکو د ګلونو په غېږ کې ګډاګانې او مستۍ انساني ذهن ځان طرف ته راکاږي. د سپرلي د زړه راښکونکي نظارې د انساني صحت لپاره ډېرې ګټورې دي. دا یو حقیقت دی چې سپرلی د خپیرو موسم دی، ځکه خو په ټوله ځمکه د ګلونو صادر خور دی. عمران دریاب، خیبر نیوز، مالکن.